العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. منغ مسالك الضعف للحديث ويل او باغي کې منغ ویل چې دغه دوه قسمونه دي. اول قسم السقط في الاسناد، او دویم قسم الطعن في الراوي. السقط في الاسناد منغ وی هغه لاندې دوه قسمونه او سقط ظاهر سقط خفي. ټیک شو، سقط ظاهر لاندې څلور قسمونه او سقط خفي لاندې دوه قسمونه. بیا دویم قسم د مسالک الضعف الى الحديث غسو الطعن في الراوي. هغه لاندې به دوه قسمونه، الطعن في عدالة الراوي والطعن في ضبط الراوي. الطعن في عدالة الراوي کې موږ ویلو چې اسباب موجبه د طعن په عدالت راوي کې هغه څو دي؟ 15 دي. ټیک شو، هغه 15 لاندې چې کوم اقسام راتله یا د 15 اسباب د وجه نه چې کوم اقسام د احادیث ضعیفه هغه موږ ویل دي کې یو تاسو چې حدیث ته مبهم پاتې شنو. حدیث ته مبهم چې کوم دی ستوي لیکيږي د هغه راوي حدیث ته لیکيږي چې دغه نوم مذکور نه وي په حدیث کې. پوه شئ په کنه هغه یا په نسبت سره مذکور وي، یعنی حدثني بخاري یا حدثني تيمي په خبره پوه شئ، یا ویل چې حدثني رجل، حدثتني امرأة په خبره پوه شئ، حدثني انسان وغيرها. نو دا او دا غالبا تیز لما تاسو ویلو پرونی سبق کې چې مجهول العين او مبهم دا یو شان دي په خبره پوه شوي. نو لہذا دا مونږ ویل دي حدیث ته مبهم دا هم چې کوم دی د مجهول العين پشان شدید الضعف تلکه. ٹھیک شو، بیا نن به اوس مونږ ویو الطعن في الراوي. دویم قسم سو الطعن في ضبط الراوي. ٹھیک شو، او هغه اسباب چې هغه موجب د طعن دی په ضبط راوي کې، یعنی هغه اسباب هغه امور چې د هغه د وجنه د راوي ضبط کې خلل پیدا کیږي. ٹھیک شو کنه، او د راوي ضبط مطعون او مجروح ګرځي. هغه تاسو ته ما ویل چې سودی هغه وو ما تاسو ته مخکې ذکر کړو چې دا یو پیرې نه دوه درې پیرې جرح او تعدیل کې هم ما دا ذکر کړو، او بیا دغه رنګي په دغه کې ما تاسو شمار کړیو دغه د مصطلح په یو درس کې ماته یاد نه دي په کوم مناسبت سره. نو هغه اسباب اوجه الطعن في ضبط الراوي ورته ویل کېږي. هغه اسباب چې هغه موجب د طعن وي، موجب د قدح وي، ټیک شو کنه، موجب د جرح وي په ضبط راوي کې هغه سودي هغه ودي کثرت توهم، کثرت مخالفت، سوء حفظ، ټیک شو، غفلت د راوي، دغه رنګ فحش الغلط، او دغه رنګ دې سره سره چې کوم دی تساهل د راوي پس کې په مقابله د کتاب خپل کې، او تصحیح د کتاب کې، او دغه په صیانت کې، یعنی کراوي صاحب کتاب وی لکه دغه رنګ چې کوم دی جهل د راوي، جهل الراوي بمدلولات الالفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الروايه بالمعنى. یعنی کله چې راوي روایت بالمعنى چې کول غواړي خصوصا نو هغه د لپاره لازمی د چې هغه د الفاظ په مدلولات او مقاصد باندې پويږي، وخت پته لري چې الفاظو کې هیر پیر سره معنا به بدلیږي را بدلیږي. چې دې شذون نه کدی واقف نه وي دا جهل، نو دا هم موجب د طعن دی په ضبط راوي کې. نو دا و اسباب مونږ ویلو. ټیک شو کنه، دی و اسباب د وجنه دراوي حدیث کې چې ضعف پیدا کیږي، نو هغه ضعف په اعتبار سره د حدیث ضعیف ګڼ قسمونه راځي. مثلا منکر راځي، لاندې شاذ راځي، مدرج راځي، مقلوب راځي، مضطرب راځي، مزید فی متصل الاسانید راځي، حدیث ته مختلط راځي، مصحف راځي، محرف هم دغه لاندې دی، او معل وغیرہ. ټیک شو، دا ټول اقسام چې کوم دی د لاندې راځي لکه. صحیح شو، موږ به دا فردن ان شاء الله تعالی یو قسم دا به شرح کوو. خبره پوه شو په. نو اول قسم تاسو وایي څه شی دی؟ منکر دی که شاذ؟
منکر منکر څه ته ویل کېږي؟ منکر د متأخرینو چې کوم تعریف کړ د حافظ ابن حجر رحمه الله وغیره حضراتو هغه څه ویل دي؟ مخالفة الضعيف لما رواه والحديث الذي ينفرد بروايته الراوي ضعيف او ما يخالف به من هو اقوى نه د متأخرینو تعریف څه دی د منکر؟ متأخرین څنګه تعریف کوي؟ هغه منکر صرف سره خلاص دغه کوي خاص کوي صرف مخالفت د ضعیف سره مخالفت د ثقت هغه سوي شاذ وي. پوه دا مصطلح مونږ تاسو ما ترتیب څه خوله چې مخکې مونږ د اهل الاصطلاح د اهل المصطلح چې کوم تعریفونه دي هغه به وایو او دغه چې کوم تحریرات دي هغه به وایو. هغه نه روسو چې کوم دی بیا مونږ هغه باندې څه ملاحظات او تعلیقات پیش کوو. ټیک شو چې په دې کې د متقدمینو د مصطلح په اړه کې دیغو څه استعمالو په سمانه کې به استعمالو ټیک شو کنه او دی لفظ سره چې کوم دی هغه به نور کم الفاظ استعمالول دغه معنا ده لپاره یا دا مصطلح دغه معنا سره خاص دی یا کدی نه علاوه په نور صورتونو باندې نور معنی باندې د اطلاق کیږي. ټیک شو نو طریقه زمونږ څه ده مخکې به ټول نه مخکې دا چونکه اوله مستوا ده نو د کې موږ زیات تفصیل ته نه ځو. د کې موږ مهم دا چې د متأخرینو عند اهل المصطلح تحریرات او دغه چې کوم آرا دي ټیک شو هغه به موږ یو هغه چې د مصطلحاتو کوم تعریفونه کړ دي کوم وضاحت کړ دي او بیا دې سره معمولی غونه چې کوم دی تعلیق او تبصره زموږ طرف نه بوي. ټیک شو چې د متقدمینو د مصطلح په حواله سره د غوسه استعمالو ټیک شو دا مصطلح په دغه معنی کې به استعمالو لا صرف یا دین علاوه نور معنی کوم یا دې معنی کې به سر نه استعمالو نه په خبره پوښه وکنه او دې معنی د پر نور الفاظ به استعمالو لو کنه دا مهم دغه زمونږ لکه پوښه وکنه اخر کې به تور ملاحظات او تعقیب. نو خیر دو چې کوم دغه تعریف کوي هغه څه دی چې مخالفه الضعيف لمن هو اقوى منه مخالفه الضعيف لمن هو اقوى منه یعنی ضعیف راوی چې کوم دی هغه مخالفتو کې د داسې راوی چې هغه دنه اقوا وي یعنی یا صدوق وي محل الصدق وي یا ليس به باس وي یا ثقوي وغيرها وغيرها او یا ضعیف مخالفتو کې د څه شي د جماعت مخالفتو کې. نو ضعیف کوم مخالفتو کې د جماعت یا د ځان اقوا راوي متأخرین دي تسوي چې دا منکر دی دا څه ده منکر دی په خبره پوه شئ کنه. یا ربي لکه مثلا اوس مثال خدا مخالفت خو په سند کې وي که په متن کې وي دا مخالفت د ضعیف په سند کې وي که په متن کې وي صحیح شو. لکه مثال په تور باندې د ابو سلمہ یو حدیث ته خپل د والدنا هغه حدیث روایت کوي سوي حدثني أبي في شهر رمضان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فرض عليكم صيام شهر رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. تكشف ده ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف دا حدیث دنا څوک روایت کی نضر ابن شیبان دا ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف نه دا روایت دا حدیث روایت کی چې ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف تما اوی چې حدثني بشيء سمعته من ابيك يحدث به عن رسول الله صلی الله علیه وسلم تخپل د پلارنا ماته داسې حدیث بیان ک چې هغه د پیغمبر علی السلام نه اوریدي وي
نو هغه ماته سوې حدثني ابي في شهر رمضان زما پلار ماته د رمضان په میاشت کې دا حدیث وارو چې پیغمبر اسلام فرمایل دي ان الله عز وجل فرض عليكم صيام شهر رمضان. ټیک شو الله تعالی پتا سو باندې درو رمضان د میاشت روزي فرض کړی دي وسننت لكم قيامه او ما تاسو د پر سنت ګرځول دي قیام د رمضان. خبره پوښوي نو بیا سوی فمن صامه وقامه ایمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته امه. نو چا چې د رمضان د میاشت روزي ونولي او قیام وکړو د ایمان په حال کې او واحتسابا الله تعالی نه د ثواب امید ساته. ټیک شو ایمان احتسابا په معنا کې لغونی تفصیل دی غځای کې نظم خرج من الذنوب كيوم ولدته امه. نو د ګناونه داسې وځي څنګه چې په کوم ورځ چې د خپل مور نه پیدا شوی دی لکه څنګه چې د خپل مور نه پیدا شوی او پاک صاف د ګناونو نه نو دغه رنګ چې د رمضان صيام او قیام وکي ټیک شو نو د ګناونو دا شان پاک شي. دا حدیث څوک روایت کی نضر ابن شیبان او هغه ضعیف دی. هغه څه دی ضعیف د چا روایت کی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف نه. ټیک شو او ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف د سماع تصریح کړ د خپل پلار نه څه ویل دي حدثني ابي. خبره پوه شئ کنه دا یاد ساتئ ښه. دغه حدیث چې کوم دی یحیی ابن سعید الانصاری امام زهری یحیی ابن ابي کثیر دا ابو سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف نے روایت کی او هغه د چا نه روایت کی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه. یعنی دا حضرت یحیی ابن سعید الانصاری امام زهری یحیی ابن ابي کثیر چې د ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف نه دا حدیث روایت کینو د چا نه هغه روایت کی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه. یو خو ګوره دا خطا شو پس کې مخالفت شو پس کې په سند کې هغه دا حدیث د مسند د عبد الرحمن بن عوف نه ګرځي او دې ځکه چې کوم دی دا حضرت دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه د مسند نه ګرځي. یو مخالفت خدا شو په خبره پوه شئ کنه. دویم دغه رنګ غالته دا خطا یو کړ نضر ابن شیبان چې هغه ضعیف دی. هغه سووي حدثني ابي چې ابو سلمہ ماته وی حدثني ابي حالانکه دا خبره صحیح نه ده. اهل علم نقاد ائمه وی چې ابو سلمہ خپل د پلار نه حدیث نه دی اورېدی. هغه سماع تر نه ثابت نه دی لکه دا دیمه خطا شو لکه دا دیم نکارت شو. دریم نکارت هغه څه کې دی هغه متن کې دی. متن ګوره دواړه مختلف دي. دغه متن تاسو واورید اوس دا حضرات چې کړه د ابو سلمہ دا حدیث روایت کینو څنګه وی من قام شهر رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر. هغه قیام د رمضان ادسوي ومن ددسوي ومن قام ليله القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دغه رنګ نور اختلافاتم په متن کې شته لکه ټیک شو کنه. نو نضر ابن شیبان د ابو سلمہ دا حدیث په دې الفاظ سره او پاغه سند سره روایت کی او مسند د چا ګرځي هغه د عبد الرحمن بن عوف اول ته سماع تصریح هم کی او دا حضرت یحیی بن سعید الانصاری امام زهری یحیی بن ابي کثیر چې ائمه دي حفاظ ثقات دي دادو دا ابو مسند ابو هريره رضی الله عنه ګرځي او متن کې هم اختلاف ته دی غنه لکه. نو دغه نضر ابن شیبان حدیث چې هغه ضعیف ته دی حدیث به هغه ته موږ سویو منکر سبورته ویو منکر. په خبره پوه شئ کنه. دا وشو خدای ساتي چې د منکر دغه یو صورت نه دی ښه مخالفت ضعیف. د منکر دغه یو صورت نه دی بلکې د منکر نور هم صورتونه شته چې ائمه په هغه باندې د منکر اطلاق کړ دي. لکه یو خدای شه چې ضعیف راوي مخالفت وکي د ځان د اولا راوي یا د جماعت ټیک شو یو صورت دا شه. دویم صورت څه دی چې ضعیف راوي تفرد وکي. ضعیف راوي څه وکي تفرد وکي متفرد وي د یو حدیث پر روایت کې او چې دغه متابع بالکل موجود نه وي. نو د ضعیف راوي دا سه حدیث تسوي لکېږي منکر ائمه ورته سوي منکر. په خبره پوه شئ کنه پوهیږي نور الله مولوی صاحب. دغه رنګي ثقه راوي یا صدوق راوي که مخالفت وکي د جماعت یا ځان د اولا احفظ اتقن راوي نو دیته هم ائمه سوي نقاد متقدمین ورته سوي منکر. دغه رنګي ثقه یا صدوق راوي د یو حدیث پر روایت کې متفرد وي او دغه تفرد چې کم دی
د داسې حدیث تفرد دغه سوي محتمل نه وي پوه شئ کنه د داسې حدیث ته روایت کولو کې دغه تفرد مقبول نه وي پکار دا چې دا حدیث څخه کم دی بل چا روایت کړی وي پوه شو نور حضرات روایت کړی وي نور ائمه نه څنګه دا حدیث پاتې شه چې صرف دې دا حدیث روایت کی نو کاغه داسې یو متن روایت کی چې دغه دواعی ډیر وي په خبره پوه شئ کنه آی کې تفرد شدید وي د تفرد درجه په متن کې شدید وي د باندې ان شاء الله بحث کو چې په یو تفرد باندې موږ به د نکارت یا د شذوذ حکم کله لګو هغه د لپاره څلور ضابطې ما به تاسو پته نشي ویلي کنه به ویلي خو بهر لای کې یو مهم داوم ده چې کم حدیث تفرد چې راوي کړ دی پوه شئ دغه درجه ته وګوري چې دغه تفرد د کومې درجه دی څه مطلب یعنی هغه مسله کې عمومي بلوا ډیره زیاته وي لکه مثلا طهارت سره متعلق څه حدیث ته یا صلات سره متعلق څه حدیث ته په خبره پوه شو موږ دروازه سو پیری کیږي 15 پیری کیږي طهارت هم دغه رنګي 15 پیرونه زیات انسان کوي په خبره پوه شئ کنه نو تفرد لري شدید ده کنه نو چې کله د یو متن د تفرد درجه شدید وي نو پکار دا ده چې کم راوي د دې متن روایت کوي او یوازې وي دغه ضبط او اتقان د هغه درجه مضبوط پکار دی نو که تفرد د یو حدیث د یو متن کاغه 80 درجه وي مثلا نو د راوي ضبط او اتقان د 80 درجه پکار دی خبره پوه شئ کنه دا ضروری ده نو که یو ثقه یا یو صدوق راوي د یو حدیث پر روایت کې متفرد وي ټیک شو او دغه ضبط او اتقان د داسې حدیث د تفرد محتمل نه وي په خبره پوه شئ نو د داسې راوي تفرد ته اگر چې هغه ثقه وي یا صدوق وي ائمه سوي منکر په خبره پوه شئ کنه څو صورتونه شته ده څلور صورتونه شته یو مخالفت د ضعیف یو تفرد د ضعیف ضعیف نه مراد نه خو منکر الحدیث وي خو متروک وي یا مجهول وي په خبره پوه شئ کنه دا ټول پای کې شامل شته او دا غرانګي تفرد د صدوق او د ثقه مع ترجيح وقوع الخطا فيه یا مخالفت ثقه د صدوق په خبره پوه شئ نو تفرد د ثقه د صدوق مع الخطا يعني مع ترجيح وقوع الخطا فيه يعني په کې راجح سوي چې دا خطا شوی دی ټیک شو کنه دا غرانګي مخالفت د ثقه یا د صدوق د جماعت مخالفت کوي یا د ځان د اوثق راوي مخالفت کوي د تم سوي منکر دو صورتونه شله دریم صورت څه دی مخالفت د ضعیف د ځان د اولا او د اقوا راوي د تسوي لکېږي منکر وي ائمه د تم منکر وي دا رنګي تفرد د ضعیف چې بلا متابع وي پوه شئ کنه دا هم څه دی دا هم منکر دی خلاصه دا ده چې منکر هر هغه حدیث ته ائمه وي چې په هغه کې ما تبين خطأ الراوي فيه چې پای کې دا خبره ثابته شوی وي چې راوي په دې کې خطا شوی دی ټیک شو کنه خو هغه خطای ته معلومه شوی په مخالفت سره یا په تفرد سره د نور قرائنونه ټیک شو کنه علت کله معلومیږي علت په څه معنی معلومیږي په تفرد سره معلومیږي او په مخالفت سره معلومیږي سره د انضمام د نور قرائنونه محض مخالفت محض تفرد دا علت نه دی او نه خالص صرف تفرد او صرف مخالفت سره د یو حدیث نکارت یا علت معلومیږي عموما ان کله واضح وي ټیک شو نو دې سره چې کله نور قرائن وي ټیک شو نو بیا علاوه چې کوم د تفرد او مخالفت هغه په د یو حدیث په نکارت یا د سند په نکارت ټیک شو یا په علت دلالت کوي په خبره پوه شئ کنه دیوانه پوه سره خلاص نو د متقدمین استعمالات ما تاسو ته خول ټیک شو او د متأخرینو تحریر په دې مسله کې په دې مصطلح کې څه دغه ما تاسو ته ویل په خبره پوه شئ کنه نو د متقدمینو استعمال تاسو مې څلور استعمالات دي بلکې دینهم زیات دي مته چې بس یو حدیث کې د یو راوی خطا معلومه شي ثابت شي بس هغه منکر دغه ته وي ټیک شو کنه هغه څنګه مثلا یو راوی حدیث بیان ک او هغه حدیث د راوی په اصول کې نشته هغه توهم شوی دی یا د راوی نه یو شیخ نه یو راوی حدیث بیان ک او ناقد وی چیرې د شیخ په اصول کې دا حدیث نو په خبره پوه شو دا هم تفرد کې راځي خیر
په خبره پوه شئ. نو دا ټول صورتونه دا پس کې داخل دي منکر کې، او صرف د منکر اصطلاح ائمه نه استعمالي. دا یا ساته اگر چې عموما او اکثر د منکر اصطلاح ائمه استعمالي. منکر سره سره غوسوي مثلا باطل وي، لا اصل له، شبيه بالموضوع، کله ورته وي موضوع. په خبره پوه شئ کنه. مختلف اصطلاحات چې کوم تاسو مخ کې ویل چې دغه په حواله سره موضوع په بحث کې تاسو ما ویل دي یا د متروک په بحث کې ویلو، هغه ټول اصطلاحات چې کوم د ائمه دي منکر، شاذ او متروک او دغه رنګ موضوع ټول یو شان اصطلاحات دي. د متروک په اړه کې ما تاسو وی چې ائمه دا لفظ حدیث لپاره نه استعمالي، لکه په خبره ترک عمل لپاره استعمالي یا د راوی باندې حکم لګول لپاره استعمالي، خو حدیث باندې حکم لګول لپاره د ترک اصطلاح نه استعمالي. ټیک شو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا